أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د احد د جنگ د واقعاتو په لړ کې ځینې نور واقعات دي چې وړاندې کوم. دین د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت چې کوم ښایسته اړخونه دي د هغې نه موږ نور خبرېږو. حضرت جابر بن عبدالله بیانوي چې کله حضرت عبدالله بن عمرو وفات شو نو په هغې قرض و، نو ما نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه مدد وغوښتو چې تاسو د هغې چې کوم د قرض خواهان دي دا پوه کوي چې هغې د دغې قرض نه څه کې کمې راولي. نو نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغوی ته د دغه خواهش اظهار هم وکړو، خو چا چې قرض ورکړی و هغوی څه کمې ونه کړو په قرض کې. نو بیا رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ما ته وفرمیل چې ورشه او د خپلو کجورو هر یو قسم بیل بیل ډېرې جوړ کا. او هغوی فرمایل چې د اجوه کجورو چې کوم اجوه کجورې بیلې کېږده او اسکو بن زید چې کومې کجورې دي د کجورو قسم دی دا بیل د دې ډېرې جوړ کا. او بیا ما د پیغام راولېږي وي. بیا ما همداسې وکړه او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته مې پیغام واستولو. هغوی تشریف راوړو او د کجورو په ډېرې یا دغې ترمنځ کېناسته او بیا هغوی فرمایل چې دا کجورې دوی له دغه خلکو له وتله ورکه. وی ما هغې لپاره هغه تللې ورکولې مین تر دې چې کوم د هغوی حق و هغه ما پوره کړو او بیا هم کجورې پاتې وې او داسې ښکارېده لکه چې هېڅ پکې کمې نه دي راغلې. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د احد د شهیدانو لپاره دعا کړې وه چې خدایا د احد د شهیدانو چې کوم پسماندګان دي د هغې لپاره ښه خبرګیران پیدا کړه. د دې تفصیل حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ بیان فرمایي چې د حضرت معاذ د بوډۍ مور چې نظر یې کمزوري و دغې ذکر شوی دی چې مخکې بیان شوی دی. هغه د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په عشق کې د مدینې نه بهر راوتې وه. حضور فرمایي چې دا تفصیل لکه څنګه چې ما وویې چې په تېره خطبه کې هم بیان شوی دی. دغه ټول تفصیل بیانولو نه پس هغوی فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم خپل سورلی ایساره کا او هغه بوډۍ چې ولیده او د هغې بوډۍ سره یې د هغې د زوی په شهادت افسوس کړی و. هغوی فرمایي چې لږ وګوري په دغه واقعاتو غور وکړي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم څومره زیات احساس لرلو چې چاته چې څه تکلیف رسي هغه سره د همدردي وکړی شي. او دې نه پس هغوی هغې بوډۍ ته وفرمیل چې ته هم خوشحاله شه او خپلو نورو خویندو له هم چې چا خپلوان په دغه جنګ کې شهیدان شوي دي دا زیری ورکړه چې زموږ څومره خلک نن شهیدان شوي دي خدای پاک هغوی ټول په جنت کې یو ځای کړي دي او هغه ټول د خدای پاک نه دا دعا کړې چې خدایا
چې زموږ د پسماندګانو خبرګیري وکړه ساته نغي او دا خبره کولو پس رسول کریم په خپل هم دا دعا وکړه چې خدای د احد د شهیدانو چې کوم پسماندګان دي دغه لپاره ښه خبرګیران پیدا کړه دینه دا معلومیږي چې څنګه مدینه کې داخله دونه مخکې د احد د شهیدانو د پسماندګانو دلجویي هغوی فرمایلی وه او هغوی سره د همدردۍ اظهار کړی و او باوجود له دې چې هغوی په خپله ژوبل وو او د هغوی ډېر جغت خواږه خپلوان شهیدان شوي وو او د هغوی ډېر ګران صحابه وفات شوي وو هغوی برابر قدم په قدم د مدینې د خلکو دلجویي فرمایله او د خپل د تکلیف ذره احساس هم هغوی نه کولو د هغوی نه بغیر بل څوک داسې کیدی شي چې دومره تکلیفونو د دومره د غمونو او د دومره مصیبت په وخت هم نورو سره د همدردۍ اظهار کوي په داسې وخت کې خو خلک چا سره د خبرو کولو روادار هم نه وي په ځای د دې چې چا سره د همدردۍ خبرې وکړي بیا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د یو بلې دعا ذکر ملاویږي چې کوم دعا هغوی کړې وه د یو شهید کونډې لپاره او دعا دا وه چې زه خدای پاک ته دا دعا کوم چې خدای پاک ستا د خاوند بهتره خبرګیري کوونکې او تنده پیدا کړي د دې تفصیل بیان حضرت مسلم موعود لیکي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم لپاره د احد جنگ ډیر یو داسې جنگ و چې صبر دغه ازمایلی و او دې نه مخکې چېرې هم هغوی باندې د قاتلانه حمله نه وه شوې او نه صرف دا چې په دغه جنگ کې په هغوی باندې حمله شوې بلکې د هغوی ځینې غاښونه مات شوي وو او صرف دا نه چې هغوی ژوبل شوي وو بلکې دشمن د هغوی د بېهوشۍ په حال کې د هغوی د پاسه نه او د هغوی د ملګرو د پاسه نه د هغوی جسمونه یې خپې د لاندې کړي وو او تیر شوي وو دشمنان او دا د رسول کریم په ژوند کې خپل قسم یو لومبی مثال وو خو په دغه جنگ کې موږ دا ګورو چې رسول کریم څومره د اوچتې حوصلې او د خپل د اعلی اخلاق نمونه وړاندې کړه او خلکو سره همدردي د خلکو دلجویي کړې وه د دغه جنگ د حالاتو نه دا معلومیږي چې د هغوی اخلاق څومره په اوچت مقام باندې وو او په دغه جنگ کې د صحابه چې کوم عدیم المثال قربانۍ دي د هغې هم پته چلی هغې فرمایي چې زه د هغه خبرو کوم چې کله رسول کریم د جنگ ختمېدو نه پس مدینې ته واپس تشریف راوړه او د مدینې ښځې چې د رسول کریم د شهادت خبرې اورېدلې او ډېر سخت ناقلارې وې او اوس چې هغوی د راتګ خبر واورېدو د هغې د هرکلي ویلو لپاره د مدینې نه بهر په څه فاصله رسېدلې وې او په هغې کې د هغوی یوه ښینې زینب بنت جهش هم وه د چا چې ډېر جغت خپلوان درې په جنگ کې شهیدان شوي وو حضور فرمایي چې دلته زه به دا وضاحت وکړم چې په انوار العلوم کې چې دا واقع لیکلې شوې ده لیکونکي چې لیکلې ده نو هغې کې نامه هم دغه شان بیانه شوې ده چې د څه غلطي ده په دې کې څه دی او حضرت زینب بنت جهش خو د رسول کریم زوجه مطهره وه او د رسول کریم د ښینې یعنې د هغې د زوجې همشیرې نامه خو حضرت حمنه بنت جهش وه چې د حضرت مصعب بن عمیر اهلیه وه بهرحال چرته چې دا د نامې غلطي ده زه به هغه مخکې سموم رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هغې ولیده نو ورته فرمایل چې د په خپل مړي افسوس وکړه حضور فرمایي دا د عربۍ ژبې یوه محاوره ده چې معنی دا وي چې زه دا خبرو مو چې ستا یو خپلوان وژلی شوی دی نو هم نه دغه اصل نوم و همنه بنت جهش ورته عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوم مړي افسوس وکړم نو هغوی ورته وفرمیل چې ستا ماما حمزه شهید شوی دی نو دا یې چې واورېدو نو زینب یې هم نه ان لله و انا الیه راجعون ووایي او دا یې ووایي چې خدای پاک دې د هغې درجې اوچتې کړي څه ښه مرګ هغې ته میلاو شوی دی هغې نه پس هغې وفرمیل چې ښه خپل یو بل مړي افسوس وکړه نو هم نه عرض وکړو چې یا رسول الله د چا نو هغې ورته وفرمیل چې ستا ورور عبدالله بن جهش هم شهید شوی دی
همنا بیا ان لله و ان الیه راجعون وي او دا یې وی چې الحمدلله ډېر ښه مرګ په ډېر ښه مرګ هغه مړ شوی دی. بیا هغوی فرمیل رسول کریم ورته چې همنا د خپل د یو بل مړي مفسوس وکړه. نو هغې تپوس کړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا؟ نو هغې ورته وفرمیل چې ستا خاوند هم شهید شوی دی. نو همنا چې دا واورېده نو د سترګو نه اوښکې روانې شوې او هغې وویل چې هی افسوس. نو رسول کریم چې دا وکتل نو ویې فرمیل چې ګورئ ښځه خپل خاوند سره څومره ژور د ښځې خپل خاوند سره څومره ژور تعلق وي. کله چې ما همنا خبر کړ د هغې د ماما د شهادت نه نو هغې انا لله و انا الیه راجعون وویل او چې ما ورله د ورور د شهادت خبر ورکړو نو په هغې هم هغې انا لله و انا الیه راجعون وویل. خو چې کله ورله ما د خاوند د شهیدېدو خبر ورکړو نو هغې په اسویلي وویل چې های افسوس او خپلې اوښکې هغه قابو نه کړی شوې او ناقلاره شوه. بیا هغې فرمایي چې په داسې وخت کې ښځه خپل جغد پهلوان او چا سره چې د وینې رشته وي هغه خو هیر کي خو مینه ناک خاوند ورته یاد دی. هغې نه پس د هغې همدا نه تپوس وکړو چې د خپل د خاوند په وفات تا های افسوس ولې وي چې دا خبر دې واورېدو. نو همدا عرض وکړو چې یا رسول الله ما ته د هغه زامن را په یاد شو چې د هغې خیال به څوک ساتي. رسول کریم ورته وفرمیل چې زه خدای ته دا دعا کوم چې خدای پاک دې ستا د خاوند نه بهتر خبرګیري کوونکي دې څوک تن پیدا کړي. نو د دې دغه دعا نتیجه دا وه چې د همنا واده بیا حضرت طلحه سره وشو او هغې کې بیا محمد بن طلحه پیدا شوي. خو په تاریخونو کې دا ذکر راځي چې حضرت طلحه به د خپل زوی محمد سره دونه مینه او شفقت نه کولو لکه څومره به چې د همنا چې کوم د لومبي خاوند د ماشومانو هغې سره به یې مینه کوله او خلکو به دا وی چې د طلحه نه زیات څوک داسې نشته چې د بل چا بچي دونه په مینه وپالي او دا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دعا نتیجه وه. بیا هم دغه واقع ذکر هغوی دغه شان فرمایلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله همنا بنت جهش سره د همدردۍ اظهار وکړو او بیا وفرمیل چې ګورئ د یوې ښځې د خپل مینه ناک خاوند سره څومره ژور تعلق وي نو دې نه د هغوی مطلب دا و چې سړو ته پکار دی چې هغې د ښځو سره ښه سلوک کوي. دا یو عمومي سبق دی د سړو لپاره چې هغوی د ښځو سره ښه سلوک کوي او په معمولی خبره د هغې وهلو لپاره نه راپاسي او دا باندې جوړه کېږي چې موږ ته اجازه ده د وهلو. نن سبا هم دا کېږي. دې سره ښه سلوک پکار دی. فرمایي چې کله ښځې خپل خپلوان پرېږدي هغې نه جدا شي او دوی سره اوسېږي نو د انصاف غوښتنه دا ده چې د هغې عزت دې وکړی شي. دا نه چې په خبره د هغې سره جګړه او فساد وکړی شي. نو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دغه فرمان یو طرف ته خو د همنا بنت جهش دلجویي شوه او بل طرف ته هغوی ښځو سره د حسن سلوک تلقین وفرمایلو. په هره خبره کې یو سبق وي او انسان چې په غور وکړي او سوچ چې پې وکړي نو دا معلومیږي چې د رسول کریم دا خبره صرف یو فرد لپاره نه وه بلکې په عمومي طور د هر چا لپاره دا یو نصیحت دی. بیا د رسول کریم د سیرت دغه اړخ چې هغوی د نورو د احساساتو او د جذباتو څومره احترام لرلو. حضرت مسلم موعود بیان فرمایلی دی چې کله هغوی مدینې کې داخل شو نو چونکې د زخمونو په وجه هغوی باندې ډېر زیات ناراحت وو نو ځکه صحابه هغوی له سهاره ورکړی وه د سورلۍ نه راکوز کړي وو. د ماښام د مونځ وخت و هغوی مونځ وکړو کور ته لاړه. د مدینې هغه ښځې چې خپلوان یې په جنګ کې شهیدان شوي وو د هغوی خبرونه ورته رسېدلي وو هغوی جړا شروع کړې وه. رسول کریم چې کله د ښځو د جړا د آوازونه واورېده نو هغوی ته د مسلمانانو د تکلیف خیال ورغلو او د هغوی سترګو کې اوښکې راغلې. خو بیا هغوی فرمایل چې لیکن حمزه فلا بواکیه له چې زمونږ چې کوم تره او د
په یو شریک ورور د حمزه غم شهید شوی دی خو په هغې باندې ماتم کوونکي ویر کوونکي څوک نشته. نو صحابه چې دا واورېدو نو هغوی د هغې د جذباتو د احساساتو د پوره کولو یو ناکلاري لرل. هغوی غوښتل چې څه وړه نه وړه جذبه یا وړوکي نه وړوکي احساس همداسې پاتې نشي چې پوره شوی نه وي. نو هغوی خپلو کورونو ته ورمنډه کړه او خپلو ښځو ته ویې چې ورشئ په خپلو خپلوانو دا جړه بنده کړئ او د رسول کریم کور ته ورشئ او د حمزه لپاره ویر وکئ. په دې کې رسول کریم چونکې ستړي راغلي وو تشریف یې راوړی نو هغوی آرام فرمایلو او حضرت بلال د ماسخوتن بانګ د مونځ بانګ ورکو خو په دغه خیال چې هغوی ستړي دي یعنې رسول کریم هغوی راپانسول او چې کله درېیمه برخه د شپې تېره شوه نو هغه وخت هغې مونځ لپاره یې راپاڅولو. چې کله هغوی راپاڅېده نو تر هغه وخته پورې ښځو د هغوی په کور کې د حضرت حمزه لپاره ویر کولو. نو هغوی وفرمیل چې دا څه روان دي. نو ورته عرض وکړه چې یا رسول الله د مدینې ښځې دي چې د حضرت حمزه په وفات باندې جاړې لګیا دي. نو هغوی وفرمیل چې خدای پاک د مدینې په ښځو رحم وکړي هغوی ما سره د همدردۍ اظهار کړی دی. او هغوی بیا وفرمیل چې ما ته مخکې نه معلومه وه چې انصار ما سره ډېره زیاته مینه لري. او بیا ورسره دا مو وفرمیل چې دغه شان ویر کول د خدای پاک په نظر کې یو ناخوښ کار دی. صحابه عرض وکړو چې یا رسول الله زموږ د قام دا عادت دی چې که موږ داسې ونه ژاړو نو زموږ جذبات نشي سړی دی. نو هغوی وفرمیل چې د ژړا نه زه نه منې کومه خو ښځو ته دې دا وویلی شي چې هغوی د خپل مخونه نه وهي خپل ویښته دې نه راشوکې. دوی به چې ویر کولو نو ځان به یې وهلو ټکولو نو دوی دې په مخ باندې ځان نه وهي او پړکونه دې نه وهي ځان ته په مخ باندې نه دې خپلې کپړې شلئ. او که داسې رقت سره جړه راشي په قدرتي طور نو بېشکه جاړئ. نو دغه خبرو د هغې اخلاقي حالت معلومیږي چې باوجود له دې چې زخمي وو په تکلیف کې وو هغوی د نورو د احساساتو د جذباتو څومره احترام لرلو. بیا هغوی دغه واقعه په دغه زاویه بیانه کړې ده چې کله رسول کریم دا ولیده چې د مدینې ښځې په د خپلو مړو ویر کوي لګیا دي نو هغوی په دغه خیال چې چېرته د مهاجر او د حضرت حمزه خپلوان دا خیال ونه کړي چې زموږ دلته څوک نشته نو د هغوی د جذباتو احساس هغوی وکړو او دا یې وفرمیل چې نن په حمزه باندې حمزه لپاره جړه کوونکي څوک نشته. او چې کله د مدینې ښځو د حضرت حمزه ویر شروع کړو نو هغوی هغې منع کړې چې دغه شان ویر کول جایز نه دي. دې نه دا معلومیږي چې که په واقع هغې هم دا خیال وي چې د حضرت حمزه ویر ضرور پکار دی نو هغوی به وروسته هغې بیا منع کولی نه. هغوی چې د حضرت حمزه په وفات د نه ژړلو باندې د افسوس اظهار فرمایلی نو هغه وخت هم د هغوی جذبه صرف د دلجویي وه او چې کله هغوی د چا چې جړا کول هغوی منع کړه نو هغه وخت هم جذبه د هغوی هم د دلجویي وه ځکه چې هغوی چې دا ښځې منع کړې د جړا نه نو ورسره دا هم فرمایلي وو چې دوی ما سره د همدردۍ اظهار کړی دی او زه مخکې نه خبر وم چې انسان ما سره زیاته همدردي لري. او د دې وینا نه د هغې مطلب دا و چې په دغه داسې جړا نه په منع کولو د هغوی بدونه مني هغوی منع هم که هغې او د هغې مننه یې وکړه. نو دې کې موږ ته څومره شاندار او عظیمالشأنه طریقه ښکاري چې په داسې نازک وخت کې هغوی دا طریقه خپله کړې وه. حالانکې په داسې وخت کې چې کله جغت ګران خپلوان وژلي شوي وي او په خپله هم یو تن ژوبل وي او را روانو ورځو کې خطره محسوسیږي لګی نو یو تن هم دا قسمه نمونه نشي وړاندې کولی چې کومه رسول کریم وړاندې کړه. د تاریخ په کتابونو کې د هغو صحابهو ذکر چې د تورو چې چا تورو د احد په جنګ کې حق پوره کړی و داسې ملاویږي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور ته راغله نو خپل توره حضرت فاطمه له ورکړه او دا یې وویل ورته چې یې زما ګرانې لورې په دغه تورې باندې چې کومه وینه ده دا ووینځه قسم په خدای نن خو دغه تورې حق پوره کړو. او بیا حضرت علی هم حضرت فاطمه له خپله توره ورکړه او دا یې وویل چې په دغه تورې دا چې کومه وینه دا ووینځه او په دغه موقع د هغوی په خوله هماغه الفاظ جاري شو چې کوم رسول کریم فرمایلی وو چې قسم په خدای نن خو دغه تورې کمال وکړو. نو په دې رسول کریم وفرمایل
لئن كنت صدقت اليوم القتال لقد صدق معك سهل بن حنيف و ابو دجانه. چې که نن تا په قتال کې کمال ښودلی دی نو تا سره سهل بن حنیف او ابو دجانه هم ښه بهادري ښودلې ده. په یو روایت کې دا دی چې رسول کریم فرمایلی وو چې که تا شمشیر زنی کې کمال وښودلو نو سهل بن حنیف او ابو دجانه، عاصم بن ثابت او حارث بن سما هم ښه بهادري ښودلې ده. حضرت مسلم موعود بیانوي چې په تاریخونو کې دا لیکلي دي چې حضرت علي چې د احد نه واپس راغله نو خپله تورې حضرت فاطمې له ورکړو، دا و چې دا ووینځه، نن دغې تورې ډېر کار کړی دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې د حضرت علي دا خبره واورېده نو هغوی وفرمیل چې علي صرف هم ستا تورې کار نه دی کړی بلکې ستا نور هم ډېر وروڼه دي چې چا تورو نن جوهر ښودلی دی. او هغوی د شپږو اوو صحابهو نامه اخیسته او فرمایلي وو چې د دې تورې ستا د تورې نه کمې نه وي. نو هغوی دا برداشت نه که چې د هغوی زوم دی څه داسې خبرې وکړي چې پې د نورو صحابهو زړونه له زور ورشي. دې نه معلومیږي چې د هغوی نظر په وړو وړو خبرو به و او باوجود له دې چې د احد د جنګ واقعه د مستقل اثراتو په لحاظ دومره لویه واقعه وه چې خلکو د دغه واقعې نه پس سخت فکر لرلو چې اوس به دشمن نر شي یا آینده به څه کېږي. او داسې وخت کې انسان ځینو وړو وړو خبرو طرف ته پام نه کوي، خو رسول کریم د هر چا سره د همدردۍ اظهار کړی و او د ټولو دلجویي یې کړې وه. حضور فرمایي چې د احد د جنګ واقعه دلته ختمیږي. یوه بله غزا ده چې نامه غزوه حمراء الاسد ده چې په شوال 3 هجري کال کې شوې وه. د دې ذکر به وکړم. دا غزا اصل کې د احد د غزا برخه ده او د دې تتمه ده او دغه اختتام دی او دا دینه چې کوم نتایج ترلاسه شوي وو دغې په بنیاد د احد غزا په حقیقي معنو کې هم د مسلمانانو فتح شمیرل کېږي. حمراء الاسد مدینې ته چې ذوالحلیفه طرف ته چې کومه لاره ځي د هغې نه په ګس طرف د مدینې نه د 8 میلو په فاصله یو ځای دی. د دې وجه څه د دغه غزا وجه څه وه دې باره کې لیکلي دي چې د احد د غزا په اختتام رسول کریم د ماښام په وخت مدینې ته تشریف راوړ او باوجود له دې چې هغوی سخت ژوبل وو د ماښام لمونځ هم هغوی صحابهو په سهاره راغلي وو په ګرځېدو راغلي وو جومات ته هغوی کړی وو. دغه شان د ماسخوتن لمونځ هم هغوی جومات کې کړی وو او د ماسخوتن لمونځ نه پس نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کور ته تشریف یوړو خو دا معلومیږي چې هغوی ټوله شپه په ویښه تېره کړې وه ځکه چې هغوی دا خدشه لرله چې ابو سفیان به د خپل لښکر سره د مدینې باندې د حملې پروګرام جوړولی شي او په دغه وجه په مدینې کې یو قسمه هنګامي حالت و او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کوره مسلسل پیره وه او رسول کریم دا هم معلوم کړي وو چې د ابو سفیان ارادې څه دي. آیا هغه په مدینې باندې د حملې تیاری کوي لګیا دی؟ په ابتدایي ریپورټ هم دا میلاو شوی چې ابو سفیان ډېر په تیزۍ سره د خپل لښکر د مکې طرف ته روان دی خو بیا هم رسول کریم د هغه نه غافل نه و او آخر د رسول کریم اندېښنه صحیح ثابته شوه او شپه لا پوره ختمه نه وه چې هغوی ته خبر میلاو شو چې ابو سفیان د خپل لښکر سره په مدینې باندې د حملې لپاره تیار دی. شوي دا و چې کله مشرکان د احد د میدان نه واپس شو نو په لاره کې چې کم خلک به ورته میلاوېده او چې کله به هغوی د جنګ نه خبر شو نو هغوی به ورله پیغور ورکولو چې نه خو تاسو محمد صلی الله علیه وسلم ووژلو او نه د مسلمانانو ښځه هم د ځان سره راوړی دی او نه د هغې قیدیان هم راوستی دی او نه څه نور د غنیمت مال هم راوړی دی نو د کومې فتح خبره کوئ لګیایي. نو دغه پیغورونه چې دوی اورېدل او دغه لښکر د مدینې نه 4 یا د ځینو په خیال
55 کیلومتره چې لري د روحه په مقام ورسېدو هلته ایثار شو نو په خپلو کې د هغوی ترمنځ بحث شروع شو چې خبره خو سمه ده چې نه موږ قیدیان لرو نه د غنیمت مال نو دا خو ډېر بد کار دی موږ ته پکار دی چې موږ د واپس لاړ شو په مدینې باندې حمله وکړو خو په همدغه لښکر کې یو بل سردار و صفوان بن امیه هغه مشوره ورکړه چې داسې بیخي ونه کوي دا وخت په مدینې باندې حملې سوچ مو نه کوي ګینې ډېر بد شکست به وخورئ خو ابو سفیان او د هغه نورو ملګرو چې کوم اکثریت و د هغوی همدا فیصله وه چې موږ ته په مدینې باندې حمله کول پکار ده ګینې په کم وخت به مکې ته ځو د یو هلته د ابو سفیان په لښکر کې دا مشاورت جاري و او د دې خوا د سحر مونځ لپاره حضرت بلال بانګ ووی او هغوی بیا کېناسته د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم انتظار یې کولو د بهر راتلو په دې کې حضرت عبدالله بن عمرو بن عوف مزني نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم لټول ولته تشریف راوړو او چې کله هغوی بهر تشریف راوړو نو هغې ودرېده او رسول کریم خبر که چې هغې د خپل کوروالاو له طرفه را روان چې په لاره کې په سفر کې د ابو سفیان د قافلې له خوا نه تېرېده نو هغې د ابو سفیان د هغه ملګري په دغه خبرو ترمنځ دا خبرې واورېدې چې تاسو خو هیڅ هم نه دي کړي او د هغې ته هیڅ نقصان ونه رسولو یعنی مسلمانانو ته نقصان هم نه دی رسولی او نه هم تکلیف رسولی دی نو ځکه او تاسو هغې پرېښوده او تباه هم نه کړ نو کافرانو وویل چې په دغه مسلمانانو کې ډېر داسې لوی لوی خلک لا پاتې دي چې ستاسو مقابلې لپاره به راغونډېږي نو واپس شئ چې موږ د دغه خلکو دغه خلک د ویښ نه ختم کړو دا چې کوم خلک په دې کې پاتې شوي دي نو سفیان بن امیه هغې د دغه خبرې نه منع کولو ورته وویل چې زما د قام خلکو داسې ونه کوي ځکه چې کم خلکو جنګ کړی دی ځکه چې هغوی جنګ کړی دی او زه دا ویره لرم چې کم خلک د جنګ کې د شاملېدو نه پاتې شوي هغوی به ستاسو مقابلې ته راغونډ شي نو تاسو واپس شئ ځکه چې فتح خو ستاسو ده او زه ویره لرم که تاسو واپس شوئ نو شکست به خورئ نو رسول کریم چې دا ټوله خبره واورېده نو هغوی فرمایل چې صفوان دومره هوښیار خو نه دی خو د هغه دغه خبره ډېر د هوښیارتیا ده یعنې د ابو سفیان چې په مدینې باندې حملې نه منع کولو خو ورسره نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم ډېر په جلال ده وفرمیل چې قسم مې د هغه ذات وي د چا په قبضه کې چې زما ژوند دی چې که هغوی په مدینې باندې حمله وکړه نو د هغې لپاره په داسې کاڼو باندې نښې لګولې شوي دي چې د چا په باران به د هغوی نښه او نامه داسې ختمه شي لکه څنګه چې تېره شوې ورځ حضور فرمایي چې بهرحال د مخکې تفصیل دی چې هغه به انشاءالله آینده بیانوم دویمه خبره چې عموما زه تحریک کوم د دعا لپاره دعاګانې جاري ساتئ لکه څنګه چې خیال او خدشه ایران باندې اسرائیل نیغ په نیغه حمله هم وکړه هر څوک خبر دي په دې به حالات نور هم خرابېږي خدای پاک دې د دنیا لیډرانو عقل ورکړي چې دا کم خلک چې عالمي جنګ له هوا ورکولو کوشش کوي لګیا دي او مسلمان امت له دې پوهه او عقل ورکړي هغې له دې توفیق ورکړي چې هغوی د رایوځای شي او د خپل د دشمن په صحیح طور مقابله وکړی شي او حکمت د دوی خپل کړی شي حضور فرمایي چې دا وخت د دوه مرحومینو ذکر هم زه کول غواړم چې پکې وړومبي مکرم مولانا غلام محمد صاحب نسیم دي د سلسلې مربي وو جامعه احمدیه ربوه کې دوی پروفیسر پاتې شوي دي نن سبا په امریکې کې وو په تېرو ورځو کې دوی د 93 کال عمر کې وفات شوي دي انا لله و انا الیه راجعون د دې د والد نامه سلام محمد صاحب وه هغوی د کسوف او د خسوف نشان لیدلی وو او د مهدي تلاشي شروع کړی وو د نور او د سپوږمۍ د چې کوم تندر نیو نشان و هغوی هغه لیدلی وو د مهدي تلاشي شروع کړی وو په دې کې ډېر کلونه تېر شوي وو او بیا په کال 1901 کې دوی بیعت کړی وو د دې ته سعادت ملاو شوی و د دې علاقه ډېره لرې وه ځکه دوی زیارت لپاره قادیان ته نه تللی
او میر سلام محمد صاحب د خدای پاک په فضل موسی وو او د احمدیت قبلولو په وجه دوی سخت مخالفت سره مخ شوي وو. په خپل کور کې دوی په خپل کلي کې دوی یوازې د دې کورنۍ یوازې احمدي کورنۍ وه. میر غلام محمد نسیم صاحب د تعلیم دوران په کال 1940 کې د وقف خط لیکلی وو. د دې منظوري راغلی وه د وقف او بیا ورته سره د هدایت ملاو شو چې تعلیم جاري وساتئ. په کال 1948 کې په مدرسه احمدیه احمدنگر کې دوی تعلیم شروع کړی وو. د تقسیم نه پس کال 1954 کې دوی مولوي فاضل پاس کړی وو. بیا جامعة المبشرین دوی د شاهد ډیګري ترلاسه کړی وو. په کال 1955 کې دوی د عمل میدان ته راغلي وو. کال 1960 کې دوی سیرالیون ته رسېدلي وو چېرته د 3 کاله مبلغ سره احمدي سکول د هډ ماسټر په تور هم دوی خدمات ترسره کول. پاکستان ته راتلو نه پس د هغوی تقرر په جامعه کې شوی او دلته په لایبررۍ کې د محترم فرایض دوی ترسره کړي وو. که څوک استاد په رخصت وو په چوټۍ وو نو دوی به دغه پیریډ مخصوص دغه دوران دوی ام عربي امتحان ورکړو پنجاب یونیورسيټي نه پاس کړی وو. په کال 1960 کې د دې تقرر په ګیانه کې شوی وو چېرته چې هغوی د 4 کالو نه زیات پورې خدمات ترسره کړي وو. په کال 1980 کې دوی مرکز ته واپس راغله او کال 1980 نه تر 85 پورې دوی په جامعه احمدیه کې د استاد په تور باندې په خاص تور غیر ملکی چې کوم طلبه وو دغه باندې د استاد مقرر شوی وو او بیا تر کال 1989 پورې تر 4 کالو پورې دوی 15 نه تر 9 پورې دوی په زیمبیا افریقا کې د مبلغ په تور خدمات ترسره کړي وو او بیا د کال 1980 نه تر 90 پورې په جامعه احمدیه کې تاریخ او تصوف استاد په تور باندې خدمات ترسره کول. د دې په واقعاتو کې لیکل شوی چې دی په سیرالیون ګیانا او په زیمبیا کې 11 کالو پورې خدمات ترسره کړي او پوره موده د کورولاو نه بغیر په بهر ملکونو کې وو. د دوی د اهلیه ذکر او د دې د قربانو ذکر حضرت المسیح رابعه په یو تقریر کې کړی وو. د دې اهلیه امد المنان په فضل عمر ګرلز سکول ربه کې هډ مسټرس او سابق خدای پاک دوی له 4 بچي ورکړي وو چې په خدمات کې ډېر وړاندې دي او ښه تعلیم یافته دي ټول. د دې یو لور ډاکټر متشکر صاحب ده یو د ډاکټر عبدالحفیظ اهلیه دی په امریکا کې دي. دا هم د نصرت جهاز کې د لاندې ګیمبیا او په تنزانیا کې تر 11 کالو پورې دوی تر خدمات ترسره کړي دي. علمی کارم د دوی د 3 کتابونه دوی لیکلي وو. قاموس الرؤیا د خوبونو تعبیر د حروف ابجد په لحاظ او تصوف روحاني ساينس. قاموس الرؤیا خوابوں کی تعبیر حروف ابجد کے لحاظ سے او تصوف روحاني ساينس دا کتابونه دوی لیکلي وو. او د دې د دریم کتاب یاد ایام نامه ده چې د خود نوشت حالات دي. انعام الحق کوثر مشنری انچارج د استرالیا لیکي چې په عاجزۍ او په انکسارۍ به دوی خلکو ته سبق ښودلو او د دوی خیال به ساتلو او برټش ګیانا په دوره چې زه تلم نو 3 کلیو چې جماعتونه د 3 کلو جماعتونه د دې په ذریعه یلته قائم شوي ولته چې کوم پخواني خلک وایي ډېر په ښه طریقه د دې ذکر کول د دې تسلیم ځان سره یې خدای پاک د دې په ذریعه په برټش ګیانا کې مضبوط جماعت قائم کړی دی. لیک مشتاق صاحب چې د سلسله مربی دی په سورینام کې غیلي کې چې مولانا میر غلام محمد نصیب صاحب په ګیانا کې د قیام دوران د کال 1980 نه تر 1980 پورې د سورینام 3 دورې کړې او دلته په هفتو دوی سارو او دا جماعت لنوي سره فعال کړي وو او د هغه زمانه د مختلفو وجوهاتو په بنیاد د جماعت خلکو اکثریت د جماعت نه لیدګي خپل کړي او یو څو احمدیانو چې وو خدای هم مرکز سره رابطه نه و. په دغه حالاتو کې محترم مولانا د ګیانن چې سورینام ته راغلو نو هغه لومبي اجلاس په 15 سپتمبر کال 1980 کړی وو چې په شپږ کسان شریک وو. جماعت سره د نه ماتېدونکي یو تعلق د قایمول هغوی لوز کړی وو. په دغه ورځو کې پاکستان نه شاه احمد نوراني چې کوم مولا هغه هم راغلی سورینام ته او جماعت په خلاف په ځای هغې نفرت آمیز تقریرونه کول. نو مولانا نسیم صاحب هم ډېرې جلسې کړې او دغه د الزامونو جوابونه ورکړي وو. په ریډیو باندې د صداقت
د حضرت مسیح اسلام د صداقت په حواله هغوی درې پروګرامونه هم کړي وو. په مې کال 1988 کې دوی د دویمه دورې دوران د جماعت او د مشن هاوس دوی بنیاد ایښی او یو څو کالو کې دا تعمیر مکمل شوی و. د لاهوري جماعت امام عبدالرحیم جګو د سنی جماعت امام له هم دوی د مناظرې چیلنج ورکړی و او د هغوی بیا فولډرز هم دوی چاپ کړي وو صداقت مسیح باندې. په 21 جون کال 1988 د جماعت د یو ممبر په کور کې د سوال او جواب مجلس دوران شرپسند مسلمانانو هغوی په جماعت خلکو باندې حمله وکړه. دا دوی چې د کوم مرکزی میز وغه د یو د قبر دروازې مخې ته خودل شوی وو. د مولانا صاحب چې کوم خیګس لاسته کسان ناس هغوی دی وردیکه او کمرې ته وردننه ک او بهر نه ور بند ک او چې کوم خلکو حمله کړي و نو هغوی وهل ټکول کولو چې د جماعت خلک ډېر وهل او د لرګي کرسۍ اوچتول په هغوی باندې ویشتې. په دغه واقع کې د ښځو د سړو نه علاوه ډېرې ښځې ژوبل شوې وې او مولانا صاحب د کمرې دننه نه دا آواز کولو چې ما بهر روباسي زه به د دې مقابله کوم. ډېر په جرأت هغوی دا وې او شرپسنده ملایانو یو بریف کیس هم ځان سره وړو چې پکې د هغوی پاسپورټ او نور سامانو د ډېر ورځو پس د پولیس برآمد کړی وو. بهرحال دغه واقع نه پس هغوی په ښه پوره طریقه پولیسو د متعلقه افسرانو سره رابطه وکړه او د جماعت خلکو د تحفظ د یقیني جوړولو هغوی کوشش کړی وو. په کلچر سنټر کې هغوی په اسلام او عصر حاضر چې کوم مسایل دي په هغې باندې لیکچر ورکړی وو. د جماعت خلکو ته مرکز سره د باقاعده رابطه ساتلو تلقین هغوی کولو او د هغوی په کوششونو یو خور ور جماعت بیا په خپل قدمونو درېدلی و. د خدای پاک په فضل بیا وروسته چې کوم مبلغین تللي وو هغوی دا نوره مضبوط کړو. دا یو مضبوط جماعت دی. اوس خدای پاک دې د دې درجات اوچت کړي او د دې اولاد او نسلونو کې دې هم د دې نیکۍ جاري وساتي. دویم ذکر د مکرم ډاکټر احسان الله ظفر صاحب چې سابق امیر جماعت د امریکې دی په تیر ورځو کې وفات شوي دي د 81 کال عمر کې. ان لله و انا الیه راجعون دي. د خدای پاک په فضل موسی په یو اوږدې مودې پورې دوی مقامی صدر نائب امیر جماعت امریکا او د کال 2002 نه تر 2014 پورې د امیر جماعت امریکې په تور باندې دوی د خدمت توفیق ترلاسه کړی. ډېرې خوبۍ دوی لرلې. ډېر مینه‌ناک او شفیق انسان و. ډېره لویه حوصله لرله. دوی په پسماندګانو کې دوه لوڼې دي. د دې اهلیه یو څو کاله مخکې په یو اکسیډنټ کې وفات شوی و او زوی هم داسې وفات شوی و. دغه صدمه دوی په صبر او په حوصله برداشت کړی و چې هم څه ګیله په خوله نه ورغلی. د دوی لور ډاکټر هانه مریم لیکي وی دا چې زمونږ پلار ډېر نیک او دینداره تن و او منځو د قرآن او د چندې په اداګۍ کې باقاعده و او ورسره د خدای پاک سره خپل تعلق همیشه زیاتولو کې به دوی مصروفه و. په ورځ کې به ډېر ځل دوی یوازې یا په مجلس کې ناست لاس به اوچتول او دعا به یې کول او هېچېرې به هم دا سوچ نه کول چې نور خلک به زما باره کې څه سوچ کوي. د ژوند د مشکلاتو نه باوجود هغوی خپل ماشومانو ته همیشه دا خبره ښودله چې د خدای پاک په هر حال کې شکر پکار دی. دوی چې زموږ والد صاحب د خلافت هم ډېر مخلص او فدایي و. د هغوی دینی تاریخي او سیاسي علم ډېر زیات و او آخري ځل هسپتال ته چې دوی تله په هغه ورځ هم هغوی اخبار لوستی و خطبه اورېدلې وه. حضور فرمایي زما او د تاریخ باره کې انټرویوز هغوی کتلي و. دا ما ته هم دا وی چې ته دا وګوره. خپل علم او خپل رای له به د نورو په علم او نورو رای باندې چې فوقیت نه ورکولو بلکې په آرام به اورېده غور به کولو او تجزیه به کوله. د قرآن او د هغې د ترجمې هغوی ډېر ژور علم لرلو. وی د قرآن الفاظو معنی ښودلو سره هغوی به دا به موږ ته وي چې دغه تعلیماتو زموږ په ژوند اثر څه دی. په ذاتي ژوند کې د رسول کریم سره د مینې اړخ هم ښکاري. همدغه شان د خدای پاک د شکر ګزارۍ هم. دوی وی چې ورځ د روټۍ دوران دوی دعا کول شروع کړه. موږ ته دا وی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم او د هغوی صحابه سره به ځینې وخت د خوراک دومره قلت و چې هغوی به کجورې او روټۍ په سرکې کې سرکې سره به خوړی او دغه دومره هر څه کېدو نه باوجود موږ د نور څیزونو خواهش لرو. موږ ته
شکر کول پکار دی. د حاجتمندو د مدد جذبه دوی کې ډېره وه. په کال 1915 کې دوی ته د مکې ته د تلو موقع میلاوه شوه. په لاره کې په یو تن د دوی نظر پرېوتو. هغه د خولې نه خو څه نه ویلي، خو د سترګو نه هغه د مدد او د ولږې اظهار کړی و. نو زموږ والد صاحب هغې له څه پیسې ورکړې چې هغې سره وې او په خپلو هغه تن په خپلو سترګو کې دغې ته شکریه وویلې او د روټۍ چې کوم سټال و دغې طرف ته لاړو. وایي څو کاله مخکې هغوی 2-3 ترکي قالینونه په بیه اخیستو کور ته یې راوړي وو. نو زموږ مور ورته وویل چې تاسو دومره ګران قالینونه وروړي دي، موږ ته خو حاجت هم نشته. نو هغې وویل چې کومې ښځې دا خرڅول نو د هغې د ګټې عمده ذریعه وه. نو د هغې جذبه چې ما ولیده نو مدد مې کول غوښته. همیشه به د نورو خوبۍ لیدې او خامیا به نه لیدې. خپل ماشومانو ته به هم د دې تلقین کولو چې مشکلاتو کې ناقراره کېدل نه دي پکار. همیشه د هر څیز د خدای نه غوښتل پکار دی. خدای پاک چې څه درکړي په هغې باندې راضي کېدل پکار دی. همیشه به دا نصیحت موږ ته کولو، بار بار به یې کولو. ډاکټر نسیم رحمت الله صاحب لیکي د دې په باره کې چې زه د کال 1989 نه د ډاکټر احسان الله ظفر صاحب سره کار کوم. ډېر نیک او متقي انسان او خلافت سره جوړ او ډېر بېکچه عشق لرلو. ډاکټر مبشر ممتاز صاحب امریکې کې دي، د عامله ممبرانو کې شامل دي. هغوی دا وایي چې چې عامله ممبرانو ته به ډېر په نرمه لهجه هدایت ورکول او که هغوی د څه تجویز سره اتفاق نه لرلو نو د هغې په رد کې به هغوی دلیل وړاندې کول. هغوی به پوهول دا نه چې په زبردستۍ خپل حکم هغوی باندې منلې وي. او چې کله به څه سنجیده خبره کوله نو بیا به هم په لهجه کې سختي نه وه. چې کومه خبره باندې به پوهیلو هغه به زړه ته ورکوزه شوه. میرزا احسان صاحب لیکي چې خاکسار ته یوې اوږدې مودې پورې احسان الله ظفر صاحب سره د کار کولو توفیق میلاو شوی دی. په طور امیر جماعت د خلافت سره دا مې لیده چې د خلکو د جماعت د خلکو خلافت او جماعت سره د مضبوط تعلق قائمولو دوی ساده مزاج لرلو. دوی دردمند او سلجو د غریبانو همدرد او تصنع د مناوټ نه بیخي پاک او بخل او د لالچ نه بیخي مبرا انسان و. خپل خزانې دوی د جماعت او د غریبانو لپاره ښه په فراغ زړه ورکولې. د قرآن تفسیر حضرت مسیح اسلام د کتابونو په مطالعه کې به دوی مصروفه وو. تکبر، لوی او د خودپسندۍ نه بیخي پاک وو او د وخت د خلیفه لږ شان خفګان به هم دوی په دې به دوی ناقلاره شو. حضور فرمایي دا خو ما په خپله هم تجربه کړې ده، که لږ هم څه داسې خبره شوه یا ما به ورته ولیکل همیشه به دوی ډېر د بېچینۍ اظهار کولو، په فوري طور به معافي غوښته او حالات به د دې د مطابق کولو کوشش کول. د کتابونو ډېر شوق لرلو. ذاتي لایبررۍ کې ډېر نادر کتابونه موجود وو، داسې چې انسان به ورته حیرانېدو. قرآن سره ډېره مینه لرله او عشق به لرلو. که څه مجلس وی، څه محفل به، همیشه به دوی د قرآن په آیتونو غور کولو او د هغوی محفل بې تکلفه او په مینه به هر چا به ځان طرف ته راکاږل او خپل لپاره ځان لپاره د امیر په تور پروتوکول دوی نه ساتلو. ډېر ساده مزاج دوی لرلو. زهیر باجو صاحب لیکي چې ملګري ماته وی چې ډاکټر احسان الله صاحب په خاموشۍ جومات ته راځي چې کله څوک نه وي او یوازې جومات ته د باتروم صفایي کوي او چې ورنه وجه تپوس وکړی شو نو هغوی وی چې په دې ماته د روح د صفایي موقع میلاویږي. ډېر عاجزي دوی لرله. او بیا دې لیکي چې ډاکټر صاحب د خدای پاک سره مینه او د رسول کریم د مقام ادراک د حضرت مسیح موعود علیه السلام سره دغې مینه او خلفا سره دغې عقیدت مثالي وو او قرآن سره مینه خو د بیان نه بهره ده. و چې کله به موږ کېناسته نو د قرآن سیډي به لګېدلې وو، همیشه به کور کې امټۍ لګېدلې وو. کله به چې هم بیت الرحمن ته راتله نو همیشه په امټۍ به تلاوت ولګولو. د هغې په کور کې به هر طرف ته قرآن او تفسیرونه به موجود وو او د کتابونو یو ګڼ شمېر تقریبا په هره کمره کې په المارۍ کې به موجود وو. صرف موجود به نه وو بلکې باقاعدګۍ سره به دوی مطالعه هم دغې کوله. د ډاکټر صاحب د والدې دا خواهش وو چې ډاکټر صاحب د روزانه حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کله چې مسجد ربویه کې سبق وی چې هغې د مرزا بشیر احمد صاحب سره ملاویږي، حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجکي سره د ملاویږي او هغې ته د دعا خواست کوي. ډاکټر صاحب وی چې ما به تر خپله وسه دا کوشش کولو او زما په کامیابۍ کې د تعلیم په میدان کې هم او په نور تربیت کې هم دغه دواړو مشرانو ډېر زیات لاس دی.
هر چا سره به مینه کوله، خو کومه خاص مینه ما د دې په سترګو کې د غریبانو احمدیانو لپاره لیدلې ده، هغه د بیان نه بهر ده. هغه د بیان نه بهر ده. د چا بد هغوی اړو سوچ هم نشو کولی. خو داسې خوشحاله احمدیان چې د جومات لپاره قربانۍ لپاره به وړاندې نه راتله، د هغې باره کې د ډاکټر صاحب په زړه کې به یو خلش و او د هغې اظهار به هغوی وکړو کله نه کله. د هغوی سخت دا خواهش و چې هر احمدي د حضرت مسیح اسلام په مقام، په صحیح مقام پوه شو. دا خواهش و چې موږ د مسیح موعود علیه السلام پیغام د خور کو او نوې نوې طریقې به ما هغوی سوچ کولې. او ما حضور فرمایي ما ته به هم ځینې وخت لیکل. د جوماتونو جوړولو طرف ته هم د هغوی ډېر زیات پام و او د هغوی په زمانه کې ډېر جوماتونه جوړ شوي هم دي. په دعا باندې هغوی ډېر اعتقاد لرلو پوخ. او یو ځل د عملې په میټینګ کې چا داسې خبرې وکړه چې ترې د دعا د عظمت د کمی احساس کېدو، نو هغوی وایي چې ما هېچېرې هم په عملې کې هغوی دونه په غوسه کې نه و لیدلي لکه څومره مې چې په هغه موقع لیدلي وو. انتهایي ساده ژوند هغوی تېرولو او که څه شوق د هغوی لرلو، نو د جوماتونو جوړولو شوق و. د هر چا هره خبره به هغوی منله، خو د جومات نه جوړولو خبره به هغوی ډېره بده ګڼله. چې کله تر څو د هغوی صحت ټیک و، نو هر زیارت به هغوی مسجد بیت النصر ولنګبرا مکمله صفایي به پخپله کوله. همیشه د مال په قربانۍ کې د برخه اخیستو توفیق خدای پاک دوی ته بخښلی و. مرزا مغفور احمد صاحب چې د امریکې امیر جماعت د نن سبا هغوی لیکي چې ډاکټر احسان الله ظفر صاحب له خدای پاک یوې اوږدې مودې پورې مخکې د نایب امیر او بیا د امیر جماعت د امریکې په طور د خدمت توفیق ورکړی و. او چې کله حضور فرمایي زما د دې په زمانه کې چې کوم زما دورې وې د دې، نو 3 دورې مې ما کړي دي او ډېر په خوش اسلوبۍ هغوی دغه دورې ترسره کړې وې او انتظامات یې کړي وو. ډېرو کلونو راسې د بیمارۍ په وجه د هغوی ګرځېدل محدوده شوي وو، خو د امارت ذمهواري هغوی په ډېر په ښه زړه په مکمل طور پوره کولې. د دې په خبرو کې به اکثره برخه د حضرت مسیح موعود علیه السلام په حوالې به وې او خبرې به چې کولې، نو په خبرو کې به د حضرت مسیح موعود علیه السلام په حواله به دوی خبرې کولې. د هغې د کتابونو حوالې به هغوی ورکولې. او حضرت مسیح موعود علیه السلام سره د یو خاص تعلق اظهار به کېدو. خلافت سره ډېر ژور او د اطاعت تعلق و. او بیا لیکي حضور فرمایي ما ته لیکي دی امیر صاحب د امریکې موجوده امیر صاحب چې ستاسو چې کوم ټول هدایتونه راتله، نو هغه د جومات خلکو ته د فوراً رسولو به دوی کوشش کولو. حضور فرمایي بهرحال ما هم دا لیدلي دي لکه څنګه چې ما وویل چې د خلافت اطاعت دې کې بې مثاله و. خپله رایه به دوی پرېښوده او ډېر په ښه زړه به دوی پرېښوده. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي، درجات دې ورته اوچت کړي. د دې لوڼه دې خدای پاک په خپل حفاظت کې وساتي او د دې د نیکۍ جاري ساتلو د توفیق هغې له ورکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر